او بل مفتی صاحب نن سبا د مولیانو نه د علما کرامو نه خلک بدزن دي نو دغه علما کرامو څه ذمہ داری جوړیږي چې دا خلک ځان ته واپس څنګه رانږدې کړي د دین دشمنه خلق او دشمنی د دین سره ده خو چون کې د دین چوکیدار هغه اهل علم دي د دې وجنه چې کله یو سړی په بانک باندې ډکیتی کوي د ټولو نه اول دی چوکیدار وجنه نو اول گزار هغوی د دین په چوکیدارانو په علماو باندې کوي او د خلقو په نظر کې هغه متهم کوي هغه عیبجن کوي د دې وجنه عام خلقو له پکار دي چې هغه د علماو سره د اعتماد رشته قائمه کړي بل طرف ته علماو له هم پکار ده چې عام رونه د ځان سره سینې سره ونیسي د ځان سره رانږدې کړي د فتوا بازۍ په ځای باندې د هغې د اصلاح کوشش وکړي د منبر او د محراب نه د امت د تفهیم او د تعلیم چې کوم دی نو د هغې تحریک وچلی او دا رونه چې کوم زمونږ ځوانان دي هغه د ځان سره په درسونو کې شامل کړي عام فهم درسونه په مسجدونو کې د قرآن کریم شروع کړي عام فهم د احادیثو یو 10 منټ درس دا په مسجد کې شروع کړي عام فهم شرعي مسائل فقهي مسائل یو 10 منټ لپاره دا په مسجد کې شروع کړي او نظر کې ساتي د خپل محلې چې څومره هم ځوانان دي بالخصوص د یونیورسيټي او د کالج د لیول چې څومره ځوانان دي هغه په نظر کې ساتي او د هغې سره خپله ناسته کوي او هغې ځان ته رانږدې کړي او د هغې شرعي رهنمایي دا کوي چې دا کوم ګیپ او کوم خلیج قایم کړی دی د غیرو چې کم از کم دا خلیج دا مونږ په خپلو لاسو باندې ختم کړو او دا مونږ مخې ته نه بوزو دې وخت کې عام ځوانان یا عام عوام مسلمانان رونه هغه دین ته د رانږدې کولو دپاره پکار ده چې علما کرام د هغې سره نرمه رویه شروع کړي ښه اخلاق شروع کړي او ځان ته یې رانږدې کړي او کوشش ترغیب ورله ورکړي دعوت او تبلیغ دا یو داسې لار ده د عامو خلقو دپاره دا یو چلتا پھرتا مدرسه ده کوشش وکړي د هغې په ذریعه د اصلاح یا د یو داسې متبع سنت چې کوم دی نو پیر او مرشد چې هغه په خپله باندې هم نیک وي او د هغه په صحبت کې هم سړی چې کوم دی نو نیکۍ طرف ته راغب کېږي نو علماو له پکار دي چې داسې قسم مجلسونو ته او داسې قسم خلقو ته دا ځوانان متوجه کړي او د ځان سره ملګري کړي